बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। سنتره خپل ګولې دا ذکر دغه دماغو کیفیت باندې ډاکټرانو پوښتنه ده الله تعالی کوم یو شاکار وکړي دي بار تدبیر وای دغه زنځ کې دغه ځای ته ورسیده صحیح نو دا به دغه ځای را خلاصې څنګه نو وای کداغه سي پنوسی نسی او را خلاصې د پنځه چول دی آټي بور سره وشلې سبا کې ورته آټي بور سره وشلې نو وای داسې به کې داس نو سه بل غونې ګرم کې دا نو سه به لوګ نو چې د زنځ بدن ته واچي او دې ته هیټ روسي نو دا فور اصحاب دوسی اخته کلاو کې دی راو چتا کا نو ما دوی ته ما دا افسران دا زنجيري دای چې کوم ځای شی لګول دي نو کدا سي راکې نه ګوره آټیش دي آټیش مې لوګونه بنو سه ګرم کی نو دا سي د نصف اعلی کې یا نصف اسفل کې به ورته واچي صحیح نو په آرام غو نه به دا پنځه اخلاص کې بهر تدبیر راز به کو استاد خدمت کې چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله تعالی جی بس دا په دغه تجربه ګوره ما تجربه دا اولیاء تجربه پرونه مرګرو ته په دې جمعې مسکه مرګرو ته وې مهدي خو ګوره دې دور کې بچاته د ولی پیمانه نه کېده چې دا به شیخ عبدالقادر جیلانی دا به خواجه معین الدین چشتی اجمیری اذا کان امراؤکم خيارکم دا زمو مقابله کې خسړې سره ملګرتیا کوم دا د نور لیډرانو مقابله کې خسړې مې دې دور کې ولی ډیر کم تر پیدا کی مې دنیا کې صرف یو ولی دی نو ټولو ماته نه کتل چاسو مې غزې بهر تدبیر حزب کو استاد خدمت کی چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله تعالی د اکاونټیبلټی تصور وکړي قران کریم تاسو راوالي سورہ البقره کې الله تعالی فرمایي من الناس من یقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر دا آمنا بالله يؤمنون بالله وباليوم الآخر سورة البقرة کی الله تعالی فرمایا من الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر دا آمنا بالله يؤمنون بالله وباليوم الآخر قرآن کریم سوزا ذکر کوي صرف د الله تذکرہ کوي د یوم آخرت صحیح نو البته بیا موږ یو تفسیری ضابطه وایو چې محصور بین الحاصرین له حکم د حاصرین وي نو ایمان بالله او ایمان بالآخرت متضمن دي بقيه عقاید الله ځکه دا د دوالو جوانب په دې هیڅ کې راګیر یمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت اما مرګ ته معنا یو بل تفسیری نقطه پکې دا چې د انسان شخصیت جوړیږي د مسلمان عقیده جوړیږي د اخلاق او عمل جوړیږي په دوه تصوراتو یو د الله د عظمت تصور او دویم د آخرت د احتساب تصور کله د انسان په ذهن کې دارال چې الله تعالی عظیم تر ذات دی او دا الله به د قیامت پر ورځ زما د هر عمل مانه تاسو کوي قسم دې کدنه وایلیشن شي د خپل غلط زبان کې خودا دا کې دوی ځکه نه د خدای عظمت زموږ ذهن کې را تر اوسه راغلی او ما قدر الله حق قدره موږ انګریزي کې ورته وایو چې د خدای انډر استیمیټ کړی دی موږ خدای انډر استیمیټ کړی دی الله تعالی دې زموږ په ذهن کې خپل عظمت واچي صحیح لکه جماعت والا چې دا مهنت کوي الله نه کېدو یقین او مخلوق نه کېدو یقین دا شی د الفاظو نه عملیت ته وړاندې کول پکار دي ما وې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا صحابه په دین باندې کمپرومایز نکو سودا بازی نکولا سرندر کېدل نه چاته سر نه کیټو دا غي وجه دا و چې دا وی خبره زړه قبول کړي وا زمونږ خبره دماغ قبول کړي دا زمونږ خبره دماغ ما ته وګورئ جمعیت العلماء زما زړه قبول کړي دي ټول ډیرو ملګرو دماغ نو چې چا دماغ قبول کړي 15 منټه کې اغل شک پیدا کول شي خو چې چا زړه قبول کړي هغه څه د دې خو بس دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده حسین احمد مدنی دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده شیخ الهند دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده قاسم نانوتوی دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده مفتی محمود دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده جمعیت علماء اسلام دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده او چې کله مسله عقیدت او محبت ته ورسي چې ټول دنیا د مخالفت به خپل ځای باندې ټینګ ولاړي عز العوازل فوق قلب الطائح وهو الاحبه منه في سودائه فهو من احب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله لا تعزل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه متنبي به رخاجبه خبره کړی ده چې چا سره محبت پیدا شي محبت د دماغو مسله کې د زړه مسله الته په مغرب کې یو ځل زه یونیورسيټي کې لیکچر کو لیکچر نه بعد بیا غوي وي تاج د ایمان او د عقیده په حواله خبرو کړې د تعلق سره ده وی د زړه خو سوای د وینې د پمپ کول نه بل فنکشن نشته د زړه واحد فنکشن بدن کې سره
وینه پمپ کول د دین علاوه بل فنکشن نشته. نو مورته مې دی خو ګور ته مې فزیکل دنیا کې لګې سپریچوال دنیا کې لګې ته مادي دنیا کې لګې روحاني دنیا کې لګې ته لږ د خپل میدان بدل کړه ماره سرکل تر دن نشه صحیح ته مې لازم ته داخله نه راغسي په خبره ځکه نه پويږي. د پرایمري سکول سټوډنټ کله د های سکول کلاس کې خو دا بدل کې خبر راځي هغه دا نمایته د دې فیلډ سره د دې فیلډ تر دن نشه بیا بس او مورته مې اوس دی خو ګوره پرون مې جمعه کې ملګرو ته داوي مال تاغي په دې نشه مطمئن کوله دا ځکه چې خدای ویلي دي دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام هغه وایي دا خدای خو ته منې را پیغمبر ته منې خو منم نه ما خو عقلي طور او ریزنبل بنیاد باندې مطمئن کړي دا کار دا څه ولې دی ایت خو بار شي معقول بنیاد باندې پېښ کړي. نو مورته مې ملګریه زه اوس مې راتلم دالته مې بهر په یو موټر باندې یو سټیکر لګېدل موټر باندې یو سټیکر لګېدل مې لیکلو آی او بیا مې هغه په سره پیپل پانه جوړ کړی و او بیا لیکلو یو اس اے آی بیا پیپل پانه او بیا یو اس اے which means I love USA. نو مې دا پیپل پانه دا څه شی ریپرزینټ کوي we love my the spiritual my the people پانه دا څه شی ریپرزینټ کوي فزیکلی we زړه مې بلګری ته ما سره باندې we بس جی now I got it. اوس په دې خبره باندې پوښم اما مثلا دغه دا چې خبره دماغونه راکوزه کوي زړه ته کدا کله زړه ته راکوزه شو دنیا بلګیای تا باندې بداغي اسم منفي او نیگیټیو اثر کیږي نه. نو فرمایي چې مالک یوم الدین هغه الله چې دې مالک د روزي جزا دی اکاونټیبلټی دا چې کله د احتساب تصور راشي چې مثلا ما ته وګورئ دې طرف ته په ملک کې خلک فراډونه ولیکي کرپشن ولیکي بدعنوانه ولیکي ځکه د احتساب تصور نشته. د احتساب جرنل سے کلمبه راغی وی احتساب بیورو دی دا نیب دی دا ریب دی دا وی نیب دی دا ریب دی نو لالا ناشته دا بیچ په تی بدله کې سبله بلاته جوړ شي نو ما وی دا نیب دی او دا ریب دی صحیح په تی بدله کا ایور پسې ولګا الله دې رحم وکي. هر تقدیر از مې کو استاد خدمت کې چې نیب او ریب بلا خلق راونیول دای فراډونه کړی دي دای قومي خزانه ته نقصان رسول دي. هغه کسان چې جرنیل سره سرندر شو هغه د زمزم په پمپ باندې وډامبول ټول د مرکزی وزارتونو ورکړل چې دا اوس د قوم او د ملک محافظان دي. میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. خو عجیب خبره ده چې دغه سره پرون غلو نن به پاک او صاف څخه ستا مرګرتیا وکړه. عزیزانو نو حزم کور تاسو خدمت کې چې مالک یوم الدین د احتساب تصور دا د انسان شخصیت جوړوي داغه پرسنالټي جوړوي داغه کریکٹر جوړوي داغه اکشن او ډیټ جوړوي داغه اعمال او اخلاق جوړوي. مالک یوم الدین او ورپسې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم چې تاسو دغه شوای چې اهدنا الصراط المستقیم اوس اهدنا الصراط یو سړی چې دا کلمه وای یا دا صورت وای د الریډي په هدایت دی ایمان پکې دی مسلمان دی کلمه ویل دا مستولا د اهدنا الصراط المستقیم بار بار وای اهدنا الصراط المستقیم نو مرګرو ته چې دا اهدنا لازمی معنی دا ثبتنا علی الصراط المستقیم چې موږ تثبیت کوم په دې صراط المستقیم ټینګو ساته څنګه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ضرب الله مثلا صراط المستقیم پیغمبر علیہ السلام فرمایي ضرب الله مثلا صراط المستقیم صراط مستقیم یو کینین دی څه شي دی یو کینین دی دواړو غاړو ته دیوالونه دي د دیوالونو کې قدم په قدم دروازې دي صحیح او په دې ابواب او دروازو باندې سطور مرخات پردې په ژوند دي پردې په ژوند دي د هر دروازې شاته یو منادي ولاړ دی هغه आवाज کوي دا پرده وشته کا د خوارانه نوزا بیا د قدم واغسته د خوانه आवाज راغی دا پرده وشته کا د زارانه نوزا بیا د قدم واغسته د دروازې نه دا پرده وشته کا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کینین دا صراط مستقیم دی دا دروازې دا محرمات او تا خیانتونو تا فرادونو تا کرپشن تا بدنوانه تا دروغ تا قتلونو تا زناګانو تا د دنیا ګندګو ته یو دروازه کولاو د قدم په قدم کروان خو په صراط مستقیمه خپل ورکران شاته ولر دي شیطان ورکران هغه دعوت درکې په دې دروازه را نوځه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سطور او مرخات پر دې کې کوي ځان دي دا د الله نواهی چې تلک حدود الله فلا تعتدوها دا د الله لیمټس دي دا د الله باونډز او باونډز دي دې تر نه ځکه ما دا پرده ګورې او چته لکه کړي دي خو یو دلدل د کویک بهر کې بون خلې بار تو دل سودانو تاسو خدمت کې معرضه کو چې اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا علیه خدای مون صراط مستقیم باندې ټینګو ساته اوس دا خبره ده د نظریه دا خبره سره د نظریه اهدنا الصراط المستقیم ها
مونږ وایو شخصیت پرستی شریعت کې نشته. شخصیت پرستی نشته، نظریه پرستی ده، عقیده پرستی ده. څه شي؟ عقیده پرستی ده. خو عقیده او نظریه پیژندې په شخصیت شي. عقیده او نظریه پیژندې په شخصیت. اوس یو سره تاسو سره لار کې ملاو شو. صحیح. اته ورته نظریه د عقیده خبره کې د جمعیت العلماء منشور ورته د الف نظریه پورې تاغه ذکر کول شي. چې تاسو شروع کی ها چې چپټر نمبر 1 باب نمبر 1 دا ده. هغه استاد په دې خبرو غوړې پوهیږم نه په دې خبرو پوه. اوس دا شی ورته ټول تفصیلی نشي ویلې. ورته مرګریا زمونږ نظام، زمونږ فکر، زمونږ دستور، زمونږ منشور، زمونږ پروګرام، زمونږ نسب العين سره ته اتفاق کوي، ته مون سره شامل شه، ته مون سره مرګره شه. مرګریا دغه نسب العين راته لګ واضح کا، د شخصیت په حواله ورته واضح کا. جی دغه نسب العين مولانا غلام حیدر سے فالو کړي، دغه نسب العين مولانا امین الحق سے فالو کړي، دغه نسب العين حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب استاد محترم فالو کړي، حضرت مولانا شمس العزیز صاحب دامت برکاتہ فالو کړي، دغه نسب العين مولانا فضل علی سے فالو کړي، دغه نسب العين مولانا فضل الرحمن الرحبری کوي. الله تعالی موږ چې کې خو د نظریه او د عقیده اتباع خو خلکو ته شناخت کې په شخصیات باندې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم. دا شخصیات دي، دا شخصیات دي. صراط الذين انعمت عليهم صراط مستقیم بریف اور ان سمرایزد وي. خلاصه طریقې سره د صراط مستقیم تشریح دا چې دا هغه چا لار ده چې الله ورسره احسان کړی دی. صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم. ها اوستل جاي دغه نسب العين تابع دغه شخصیات فالو کې بس still you are in a great danger. لوی خطر لغلطه او دا خطر د دوه طبقاتونه ده. ما ترشته وګورئ، زه قسم نه چې زما څوک مخالفي برملا مخالف هغه سره نفرت نکي، دغه نفرت نکي ځکه هغه ځان واضح کړی دی. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب استاد محترم الله تعالی غریق رحمت کی یو ځای د مسلم شریف درس کې وی مرګري چې سړی مؤمن وي باید چې د ابو بکر غوندي ایمان جوړ کی، او که سړی کافر وي باید چې د ابو جهل غوندي کافر وي. د عبد الله ابن ابي وی ډیر خبيث سړی او ځان نه واضح کو چې زه دې وایم کدي خوایم دې وایم حضور پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سیمه ولاړو هغه وخت به ذکر وکړو من الله علينا قد ولد بمکه وهاجر الى المدینه. خدای موږ سره احسان وکړ. دا پیغمبر مکه کې پیدا شو، مدینه ته راغی. څومره ولې خدای مهرباني ده. د پیغمبر په موجوده کې به دا خبر وکړه چې کله به د جمعات نه بارو وته دی مصیبت نه بزان څنګه خلاصو. تاسو له عذاب دي عذاب نه بزان څنګه خلاصو. عزیزانو اوس داسې سره دا خبيسترین د خدای په مخلوق کې لعنتی سره وي. صحیح. منافق دا د خدای انتهایی بدی شي، منافق دا د خدای د کافر نوم زیات بدی شي. ځکه د ځان نه واضح کوي چې زه دی خوایم او کدی خوایم. عزیزانو نو الله تعالی فرمایي چې دوړو طبقونه بزان بچي غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم. ستانه نظریاتی مخالف چې ځان ښکارا کړي زستاد نظری مقابله زستا مقابله ته ولاړ ولا الضالین او هغه سره چې ولا تاسو کې خو تعالی پیوي ولا تاسو کې خو تعالی پیوي. الله وی مغضوب علیهم نه مزان بچي خو د ضالین نه بزان ډیر زیات بچي. نو عزیزانو اوس کدی یو جماعت فکر په دغه انداز باندې جوړ شي د هر کارکون دا سه کارکون دا د جماعت لپاره سرمایه ده، دا د ایډیالوژي لپاره سرمایه ده، دا د پروګرام او نسب العين لپاره لوی سرمایه ده. د الله په نظر کې منظوري نظر ده. نو الله فرمایي یا ایه الذین آمنو او ایمان والو اصبروا بالصبر استقامت مظاهره وکي ولو قتلت او حرقت او صلبت. ها مونږ په دې یقین ساتو اجتماعیت باندې پس یقین ساتو اجتماعیت. پیغمبران څومره چې راغلل د اجتماعیت درس ورکړ. انفرادیت باندې خو حیوانو مقیده ساتي. ته خرنه پړې وباسه د وسنګ شنی غیر ځان رسي، سپینه پړې وباسه دته د قصاب تخ معلوم دي چلتا ورته ورځي. اوس انفرادیت خو په حیواناتو کې مشته. د انسان فکر اجتماعي پکار دی. مسلمان خو ځان له او طرف ته کندل خو ډیر اعلی مقام دی. د انسان فکر اجتماعي پکار دی چې د نور انسانانو لپاره ایون د مخلوق خدا لپاره خیر هغه الټي او داغي فکر وکي. اوس یو سړی ما مرګ ته مې دی خو وګوره 15 پوسټونه دي څه دي 15 پوسټ او 1500 کسان ورته ولاړ دي. اوس دا پوسټ کومه جزء له تجزا ده، دا څه ده دا ما جزء له تجزا ده. شرقاید ولا علامه تفتزلی لیکلي دا جزء له تجزا ده. هغه وایي دې پوسټ کې به هدایت الحکمت والا مذهب نه مانی. عزیزانو عزم کوسته اوس پوسټ کو 15 راځي کې د نشي 15 کسان له ورکی پوسټ کوم یو کس ته ملاويږي. صحیح. کومولانا فضل علی صاحب داسې کړی چې هغه سړی اهل نه
کوالیفیکیشن دا غي د پر بی اے پکار دی او د میټرک والا سره لګولي خو یقینا د خدای په نس جوړم کړی دی خو کنه دغه سره د دې ملک استوګن د جمعیت کې دی یا نه دی د دې ملک استوګن دی د پاکستان شهري دی چې زموږ خو پروګرام دا سره سیمناسته مولانا حافظ حسین احمد سي دوی یو وخت د جمعیت طلبه پروګرام تجربه کې کېدو نو دوی اطلاع راولېږي چې داسې د جمعیت طلبه په پروګرام باندې یو پمفلټ غونډه وکړه نو ما د جمعیت طلبه هغه درې بنیادونه لري چې ہمارا پروګرام خدا کی عبادت رسول الله کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت قرآن بگیدانے میں مليانو خدمت پکو صحیح دائیں بکنی صرف طالبانوں پوری مسلمانوں خدمت پوری انسانیت کی خدمت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت نمائے دا پنزار کان د جمعیت طلبه اسلام دا پروگرام دا پنزار کان د جمعیت دا هغه دور کې چې کله ماډي جوړ شو نو دا پروګرام په دغه انداز جوړ کړو موږ بس ټکري تقسیمولې هغه وخت جمعیت العلماء الله ټول باندې رحم وکړي خدای زکه زیاولت چې داسې عجیب سره چې هغه د مولیان صاحبان مسمعیز کړي هغه دور کې هغه به دور اسلام یادو چې خلکو وی کیندا د حضرت ابوبکر نو سره صحیح نو بس مولیان صاحبان ټول هغه سره امړه ما سره بداس کوټانو طالبانو او بس داس ټکري هم تقسیمولې چې ہمارا پروګرام سره ہمارا پروگرام اور بیا هم چې خدا پرستی انسان دوستی اور معاشی ګور رضا دور زمون ملګری چې دې صحیح پروگرام یاد ساتره جن سے یاد کړئ یاد ہے ہمارا پروگرام خدا کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت بس داشه دا ځان سره کلا کو تړای چې د جمعیت طلبه پروگرام دی دا جمعیت العلماء پروگرام دی دا د حسین احمد مدنی پروگرام دی دا د تعالی شاه بخاری پروگرام دی رحمهم الله ما طرف ته ګوري زمونږه اکابر رحمهم الله ټول وای رحمهم الله شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه یو ځل د مجلس احرار دفتر نه کټ دفتر ته برخته بنګي کتر روانو جارو ورسره وا څوک روانو بنګي سکار کوي اثر تقسیمي گن صفا کوي اوس خو فلش سیستم دی هغه زمانه کې فلش سیستم نو مولانا سندي څخه وي دا د انسانيت توهین چې یو انسان ګندو باسي او بل انسان په سروري یو انسان ګندو باسي او بل انسان په سروري وي خدای دې یو داسې نظام راوړي چې د انسان د سر د احترام د برقرار پاتې شي دا زمونږه کابر رحمهم الله شاه بخاری رحمت الله علیه د مجلس احرار دفتر ته برخته اوس بنګي غریب هغه ترا کوزل جارو سره هغه در په پونو کې داسې دیوال سره چې شاه صاحب روان دي شاه صاحب رحمت الله علیه ورته څو کړه کوله وای اوی جی وہ صفائی والے ہیں ہم صفائی والے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ هغه سړی سینې سره جوخ کو وی بھائی ذرا ہمارے دل کی بھی صفائی کریں ہمارے دل بڑے گندے ہیں ہمارے دل کی بھی صفائی کریں پھر آئے میرے ساتھ ځان سره براو خېجو وی جائیں ذرا ہاتھ منہ دھو کے آئیں اغلاس مخوینزل راہ کی نست دیر سیما کې نست شاه صاحب رحمت الله علیه خادم ته وې ته ورسره ناشته راوړه ما ناشته نه کړې دوه کسان ناشته راوړه هغه د هوټل نه ناشته راوړه اوس دا بنګي ته غوي شروع کړی بھائی ان حضرت آپ حضرت آپ شاه صاحب رحمت الله علیه یو لقمه ما تکړه او پیروي کې ډوبه کړه هغه ته مو کولو هغه خلک کولا وکړه خلک ولا کې خو دا او بیا ورته اره بھائی آپ یې لقمه توړئ هغه بنګي ته سیدی سیما انداز سره یو لقمه ما تکړه ویس ملائی نے سے ڈبو دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل خلوا ذکرہ وہ یہاں ڈالے اے حضرت وہ میرے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا میرے نبی نے فرمایا کہ پانی سے سب کچھ دھل جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کی گندگی وہ چلی گئی انسان بنفس سے خود گندا نہیں ہوتا اس کو گندگی لگ جاتی ہے جب آپ نے ہاتھ منہ دھوئے وہ گندگی چلی گئی هغه سړی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ سره ناشته وکړه واپس لاړو کور ته خپل فیملی ځان سره روانه کړه وی انسانیت عطا الله شاه بخاری کے دروازے ته نازلانو دغه د اکابر د کیسې به صرف به توري کیسو د سرکار نه چلیږي د اکابر د عمل بخپلو د اکابر ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من ندلت خو زدا هغه سره په کالج کې نو کار خدمت وروړي پرې خود حالانکه دا سره چې کالج کې وکړ هغه هم چرته مولا زوی چلو انسان پرې دوا مسلمان پرې دوا د جمعیت العلماء ورکر پرې دوا مولا دې د مولا زوی دې د مولا رور دې اهلیت او صحیح چې کوم کوالیفیکیشن او هغه ریکوایرمنت پورو
نو سره یو پوسټ نه یو کس له به ور کوي 200 له خو نشي ور کوله نو زمونږ طرفګنی او دویم تاسو ته مینت کوم مولا فضلی صاحب دا زما دا مینت دا به جنت الله مرکز سره سي چې د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي په جماعت کې دنه د جمهوریت په دې مصیبت باندې یو متیاز وکي په جماعت کې دنه د جمهوریت ماموریت مکوي وجه نفرتونه ورسره پیدا شي مهم شروع شي ناغه بنامیر کې هغه بن سکرټری کې اب جمعیت العلماء روان په 5 ارکانو باندې د ځان سره یاد ساتي علم تقوا فعالیت اعتماد اخلاص امریکا کې اوس هغه خپل نظام نه دوره تنګ دي چې یو ناره لګي ریپبلیکن بالا تاریخ بیک ټو د بیسکس بیک ټو د بیسکس چې اصول ته واپس لاړ شي ځکه موږ د انسانيت نه ډېر لري لاړو تاسو هم جمعیت العلماء ولا د خدای خاطر کوي د اکابر هغه اصول ته واپس لاړ شي علم تقوا فعالیت اعتماد اخلاص او چې کله دغه 15 سيزونه د ډیولپ شي بیا به باهم شیرو شکل لري ته په دې خوشاله لانی شریک نو کلمه لاش الحمدلله خدای دې ماجد الله ډېر لوی اجر ورکړي الحمدلله خدای دې فضل الرحمن سره ډېر خیر وکړي الحمدلله خدای دې مولانا فضل ته ډېر لوی خیر ورکړي الحمدلله خدای دې مولوی ګل نصیب له خیر ورکړي یو سړی په روزګار کو لګیدو د هغه د بچو خلی ته وړای کم اس کم راو رسیدا نو که زما دغه خود غرضی وي چې نه زه دې مور شم بل دې خدای به خو باسي نو بیا انسانيت چرته دی اسلام چرته دی محمد رسول الله چرته دی صلی الله من خو یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا قران سره د برکت کتاب نه دی چې آیتونه د برکت لپاره وایو ويوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه نازیزانو د خپل اکابر کردار ته واپس کما حق هوی کول نشو کول یو عالم خپل کتاب کې لیکلي دي ویل صحابه دا واقعي چې وکړي د صحابه واقعات به کتل نمازین به ډیر په اسانه نه قبلولې وې ما دې کې ډیره مبالغه ای د صحابه د واقعاتو کې ډیره مبالغه ای چې دا شیونه خاصه په انساني دنیا کې کنا ممکن نه دي نو مشکل ضرور دي دا غي څنګه کول ناغه وای چې کله خدای توفیق راک او زه د علوم دیوبند ته لاړم او حضرت شیخ الهند مې ډېر په اخري عمر کې وکړ او بیا علامه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه درس کې ناستم او داغه نه بعد ما وې چې بدل تو کافي وخت روم د حضرت شیخ الاسلام مولانا مدني رحمت الله علیه درس کې شامل وې دا دریا کابل چې مې وکړل وې ما وې دیار د سوکاله بعد د دریا کابل کردار دار صحابه خو دې ډېر بالا پکار دي اوسم په دې کې څوک کوتاهی دا ډېر شي نه داغه نه ذکر شي نازیزانو زمونږه اکابر علامه اقبال ته چاوي اداره دي دا زمونږه سشنه ملګری دي صحیح دا شنو ملګرو مشرو ناغي هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې قاسم نانوت رشید احمد گنگوی محمود الحسن یہ سارے کافر و دائر اسلام سے خارج ہیں نہ علامہ اقبال ته چاوي وې علامہ صاحب ستاره دې متعلق سرائے دا ناغه ورته وې میں نے جب سے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے اگر انور شاہ کشمیری اور اس کے مشائخ مسلمان نہیں تو میں صرف سے اسلام ہی کا انکاری ہوں کیونکہ میں نے اسلام دیکھا انور شاہ کشمیری کی شکل میں علامہ رحمت اللہ علیہ او غریب دهل شو او فلسفی دهل کړو تو خدای د وجود نه انکار کړو تو خدای د وجود نه فلسفه کو یو دار شعر یا بل په خیر ورواړي په شر ډیر خلک کړي په خیر ډیر لګړي په شر ډیر ناغیم په شر ورولو او دهل شو ایتیستو وې خدای نشته د خدای د وجود نه انکار یو او د دې لپاره د یوې فلسفې د مسلې حل لپاره واپس لاړو جرمني ته او انګلند ته خپل مشرفین او اډوایزر سره ملاو شو وې موږ مطمئن نه کړو د مسلمانانو زموږ مطمئن نکړم وې زه داسې هم د دنه ټوټ شکارم د ټوټې کېدو شکارم ټول مات ګړم د دنه یو ډیسټرب کیفیت مې ولونه کېدم وې دې کې د انجمن حمایت اسلام صدر راته وې چې زموږ سالانه جلسه د علامه صاحب د علوم دیوبند شیخ الحدیث علامه انور شاه کشمیری هغه تم دعوت ورکړی برازي وې دا علامه نوم خو اوریدل وې ما چې دا مولا به وګورم دته مو خپل مشکل پیش کوم وې زه چې کله په مقرره وخت باندې لاړم وې د میا صاحب سړی کوم چې صدر او میا صاحب وې د میا صاحب په بنگله کې یو دیوال ته علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه ډډه والے او یو بالغ ورته پروت وې میری تو جب نظر پڑ گئی علامہ انور شاہ پہ دل کی دنیا ایک جھلک سے بدل گئی میں نے کہا اگر یہ آدمی خدا کو مانتا ہے تو خدا یقینا موجود ہے او بیا علامہ تک راستہ وہ میزبان و سرزما تعارف کو وہ کبھی کبھار کسی رسالے میں آپ کا کلام دیکھنے کو ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں
الله کریم مزید برکت نصیب فرمائے. میں بیا ما اور تخپل مشکل وړاندې وې په 15 منټه کې علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ د فلسفے اگوتی داسې سلجھا وکړه وې ما چاہیے کہ یورپ کے PhD ڈاکٹرز اس بوریا نشین درویش کے سامنے زانوئے قلم مستع کرے تاکہ ان کو فلسفے کی سمجھ آ جائے. عزیزانو زم اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. عزیزانو ستا تعلق دی یو گروه سره، ستا تعلق دی مقربین د بارگاہ الہی سره، ستا تعلق دی خلق سره چې هغه د صحابه او تابعین د قافلې خلقو. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ د شاہ سے متعلق فرمایا، علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ کے زمانے کے آدمی تھے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں. عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چې جمعیت العلماء سره زمون تعلق د دې وجنه چې قاضي فضل الله پکې داسې به عمل سره دی، داسې به عمل سره دی د دې وجه مر سره تعلق یې فلانه پکې دی. جمعیت العلماء سره زمون تعلق د زکا د مفتی محمود جماعت دی، زکا د حسین احمد مدنی جماعت دی، زکا د شیخ الهند جماعت دی، او زب باندې د حروم زکا د محمد رسول الله جماعت دی صلی الله علیه وسلم. هغه کتاب که تاسو ته ملاو شو جمعیت العلماء اسلام تعریف او تعارف التما فکری انداز سره حتی الوسه کوشش کړي. ما دروي سره سرشتہ ما کتاب تاسو ګورئ چې دا فکر مولد صحیح طریقې سره اسټابلیش شي. چاته چې خیر مې چاته سترو لګیدا الحمدلله. زه په دې ګډون کې مې یو بجلی لګولې روزای نو ما حتی الوسه د مرګور ته زما مزاج معلومو چې زره دي افتتاګانو ډیر قائل نو ما لکه دا خوستایو استحقاق ته ډیره موده محروم پاتې شوی او دې لپاره به څه چرګان ما دې چر خورم نه بلکې ډوډۍ نه خورم. نو ورګور ته اکثر پته ده ما زه ډوډۍ نه خورم چې ته بیان لومړی چې ډوډۍ نه خورم. نو ځکه ما زما داسې پرهیزانه غو نکاري بس یو پیاله چای اوس کوم دیټس نور دی نه اره ماره پارکا نو باید تکلیف سره کې بس خو بجلی آنه کړم او اډي والا بدرشي او ته خیر بار ته دیل ته تلو نو یو بابا را پاسې ده وی قاضي صاحب تاسو سره خدای ډور احسان وکي چې دا مون سره د سورې زمونږ بچي بس تاسو شکر گزاري بس تم ته په مستقبل کې چې ووټ چالو دغه پاسې د بیان ته نو ما بابا الله تعالی ډېر خیر درکړي. خو بار ته ډېر ما دا پاکستان او پاکستانی حکومت چې تر اوسه پورې ستاده بنیادی حق ته نو درکړي دغه د پر زوم ځان ملامت غواړم. دا شکر گزارای خبره نه زوم ځان ملامت غواړم او باید چې مونږ ټول الله شکریا ادا کړو چې بنیادی حق او هغه مونږ ته ملاو شي. الله تعالی د اسباب دنیا کې څوک سبب جوړي نو کله مونږ دا فکر ډیولپ کړو چې ماجد کاکا چاته ترانسفارمر لګو لسو کورونو ته بجلی ملاو شو. انسانان دي کنه دي پاکستانیان دي کنه دي مسلمانان دي الحمدلله دي کنه دي چرته یو مسخه بکای زنانه کور کې دنه په دې رڼا به وکي. الله تعالی دې ماجد کا کله خیر ورکړي، خدای دې حکومت له خیر ورکړي، خدای دې مولا فضل علي صاحب له خیر نن هغه ته ولې ولا دا خو موږ مخالفو یا لکه دا مخالف په موافق کې په سبا دي بس تاسو چې ته بیریر لګولې چې دینه زیات خلک ګوري جمعیت العلماء کې شامل نشي بس دلته پوره ولګو نور نه موږ سره شامل ده غړي. دا زموږ یو مرګره التناس فضل شیر بلد مرته مې تاسو وټونه ګوري کنه هغه ډرامه چی ډیر دي فضل شیر ډیر ډرامه چی دي نو ما تاسو وټونه ګوري که بس تراشه ما سره غپ لګي وینې مونږ باندې وټونه زیات دي چې پکاري له بمور کو نو دا چې مونږ باندې وټونه زیات دي چې پکاري زو پکې غي لور کو خیراتی نور خلق ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمت الله علیه بنیادی طور خبره خو د امام ابو حنیفه د خشورت یې غوښتل چې په امام ابو داود اصل کې دا خبره کې تقلید کړي د امام رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ونیم لاکه حدیثو کې سورہ کې ونیم لاکه حدیثو کې ما د خپل ذاتی عمل لپاره د 5 حدیثو انتخاب کړی. ابو داود رحمت الله علیه چې ما خپل کتاب د سلور لکو اتنټیک احادیث نه انتخاب کړي، سلور زره حدیث مې پکې راجمع کړي. د ابو داود د شرایطو مطابق ټول صحیح یا کم از کم د حسن مرتبه کې صحیح. ابو داود وای ما د خپل ځان د عمل د پاره د 5 حدیثو انتخاب کړی. به عیني هغه 5 حدیث چې ابو حنیفه ذکر کړي رحمه الله. یو انما الاعمال بالنیات الى اخره. او دویم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم یو سړی ترغه مؤمن نشي کېدل چې د خپل رور د پاره سو پورې هغه شی نه خوښ کړي چې ځان له خوښي. استادان له ترانسفارمر خوښته کړي خوښ نو دا بل مسلمان نه خوښ. استادان له نه خوښه راکنه خوښ د زور سره دا بل مسلمان نه خوښ. استادان له لار په خوښه راکنه خوښ
نو دا بل مسلمان لنه خوخه ستاسو ځان له نوکری خوخه لا کړو خوخه نو دی بل مسلمان لدی نو دا خوخه اوس یو سړی دې تفرید هغه بس خپل ترجیحات می اخیری خبره ممرګرو ته وې ما دې یو نوکرای د پاره کوالیفیکیشن فار ایگزامپل بی اے څه شي ګریجویشن اوس ګریجویټ خلک به یو سر خلک په دې ثوابای کی صحیح او پوسټونه دي سلور یو زر کسان په سلور پوسټونه لګې دي وای یا سټرن او نمبر او نوبت پکې کې خوده شي دې کال بته آینده کالو بیا ضرور سلور شي بیا به تاسو ټیو بیا ضرور سلور شي چې په دې 15 کال کې د 1000 خلک برابر شي په دې ټرم کې عزیزانو اوس دغه شیخ او ملاویږي سلور کسان ته کدا سلور کسان به عینه د هغه کوالیفیکیشن حاملی چې کوم ریکوایرډ بای لا دی نو دې ته ظلم نشي ویلې دې ته ریپورټ نشي ویلې دې ته اقربا پروري شي ویلې ترجیحات this is but a matter of priorities what this but a matter of priority ترجیحات د فیصله لپاره بس ترجیح کې دي فیصله لپاره بس کې څه ترجیح کې د خلق مؤلفه القلوب د خلق من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فقل ما شاء الله ومن قدر ولا تقل لو إن فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن كلمة لو تفتح باب الشيطان رواه أحمد الدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قوي مؤمن د ضعيف مؤمن مقابله کې الله وخت دی خودوالو کې خیر دی فکر وکړه کم شي چې تاره پاره نه فبخښ دی بوزد کېګما کمزوري مکوا هیڅ کچا شکار کېګما هیسیټیشن مکوا go ahead and do that وړاندې شاو هغه کار وکړه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء كنتيجه ادر وي اراوند رااله مخالفانه رااله فقل ما شاء الله وما قدر دا د خدای فیصله وا دا د خدای تقدیرو ولا تقل داسمو لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا کوم دا څه کړی به دا شی وي کوم دا څه کړی فإن لو تفتح باب الشيطان ته شیطان ته دروازې کولاوي دي کلمې د لو ته افسرا د کچاري سره ته شیطان ته دروازې کولاوي اکسس ورته ورکه ورچ کوم کار وشو بس دغه الله فیصله کړی وا او ته په دې باندې قانع شه تاره پاره به خدای فیصله وکي سبا بل کال پس 2 کال شاه منصور شیخ الله تعالی غریق رحمت کی هغه انسان په خپل خیر نه پوي مورته وزروي مې یې څوک تاسو ته وي چې دواره توکا زما وعده نه شي نو شیخ صاحب طریقه دا تاسو ته بزرګانو ته معلوم چې شیخ رحمت الله علیه به دې دعاګانې وکولې الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې مرګري ته خیر ورکړي الله تعالی دې فالله خیر حافظ بل مرګري به یې وعده وکړي لس کال وشو ایشو لسم بچې مې نشته شیخ صاحب بیا الله تعالی دې ملګری له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګری له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګری له خیر بس سړي به زما روزګار نشته الله تعالی دا زموږ مرګره له خیر ورکړي ما ورته وی چې دا سړی غواړي چې دا شی یاد کا دا وعده یاد کا دا خزه یاد کا دا بچي یاد کا دا دکان یاد کا دا روزګار یاد کا نو ما تاسو وایي چې الله تعالی دې له خیر نو ماته مرګریا کزا الله تعالی ته وام چې الله دې له خزه ورکړي وی کاغه غاړي ته پری وتا دا خو د دوانه ته مصیبت جوړ شو او که زوم چې خدای دې لږوي ورکی چې غوړې سباګری ته داسه چولې نو زه لپاره خو دې مصیبت نو ځان الله تعالی ته چې خدای دې خیر ورکا نو که بچی کې خیر نو ورکی ولا او که بچی کې خیر نو که نو کرای کې خیر وتا ته ملاو شي کني پکې خیر نه بشي ته ملاو شي کني پکې خیر نه بشي ته صحیح بس دا عقیده ځان له برابر کړي ان شاء الله الله تعالی وتعالى د دنیا او آخرت کې خیر درکړي او الذين امنوا صبروا به استقامت مظاهره وکړي وصابروا بما فعل ده یو بل ته استقامت درس دا یو بل سره څنګه فضل مو شي کیفیت څنګه ده نو کړي کې خلک خفه دي او کنه داس کارونه کړي دي نه تو ورته واش مرګري ولې خفه دي ولې ممکن ده چې دا غلط فهمي وي ماجر کا کنه ولې خلک خفه دي ممکن ده چې دا غلط فهمي وي وصابروا استامر غره دي تو ورته د صبر او استقامت درس ورکې یو بل سره صبر نه مرګري دا جماعت ور فضل مو شي کنه دا جماعت ماجد کا هونه دي دا جماعت مولانا امین الحق سے هونه دي دا جماعت داګه موري سے هونه دي دا جماعت یو د فضل الرحمن صحیح یو فکر نه عبارت ته سبا او فضل الرحمن دي دا جماعت بني دغزور سره پاتې ویما مولانا فضل سے خدای قائم دائم ساتي دې بني کې جماعت نه ماجد کا بني جماعت بني خو یو فکر د تسلسل سره برګری موږ د فکر علم بردار یو الله تعالی د فکر لپاره په افراد پیدا کړي وصابروا معنا دا چې په دې انداز باندې یو بل مطمئن کړي او نمبر 3 ورابطو دا البته یو کوتای ده دا البته
د رباط یوم انا خو تاسو ته رباط یوم وليله فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها د ملک د نظریاتي یا جغرافیایي سرحدات او محافظه او داغه حفاظت یو شپه او ورځ خیر من الدنيا وما فيها. پیغمبر اسلام فرمایي خود رابطو یوم انا لکه مونږ ربط تعلق جوړ کوارډینیشن الله تعالی ورابطو یو بل سره کوارډینیشن ساتي یو بل سره تعلق ساتي. بچی ټانکوي کې مړ وشي فورن فضیلی مو سره ټلیفون کوا مړ شوی دي که تاسو فارغ یې نو کې جنازې لرالې ها اوکې نن خو زه فارغ نه بل ځای سبب درشم صحیح مولانا الحق صاحب ته حکیم صاحب ته مولا غلام حیدر صاحب خدای مونږ بزرګ دعا لپاره ماجد کاکا ته چې دا سه مړ شوی دی نو که تاسو رالې مونږ له تیر وټم راکړی یا اوس مؤلفه القلوب صحیح ورابط د رباط معنا ده کوارډینیشن. او الله فرمایي واتقوا الله په دې خپل صبر کې بم خدای یې مد نظر ساتي چې یو بل ته تلقین د صبر ورکوي د استقامت ورکوي به د خدای یې مد نظر ساتي چې یو بل سره تعلق او ربط او جوړ ساتي کوارډینیشن کې به د تقوا مد نظر ساتي. نو الله وایي کدا سرور فلسفي دې خپل کړی لعلکم تفلحون کامیابی دا بستا قدمونه کې پرته هم په دنیا کامیابی هم په آخرت کامیابی. کوم حدیث چې ویلو 15 ارکان د اسلام کو تاسو ټول پیژنئ الحمدلله بلکې مونږ او تا نه کافران په خو پوریږي ځلته د کلاسو ته لازم یا غیر راشي د کلاس لپاره نو زه ته کلاس شروع کوم د اسلام بنیادی برخونه سلور دي. نبی او ته شروع کوم عقاید، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 اعمال، نمبر 4 مسؤلیات. بیا د اعمالو باب کې ورته چې د اعمالو د دوه شعبې دي صحیح سب کلاسیفیکیشن ما ځکه کا سوای ور سب کلاسیفیکیشن وند د دوه شعبې دي یو شعبه فيما بينك وبين الله او دویمه شعبه فيما بين الناس د انسانانو وړاندې. نو چې د عباراتو په حواله ورته وان فایر فلم نو هغه کې ماشومان د سکول د های سکول وی نو دیٹ صحیح وی نو دیٹ دا توین ټاور چې واله شو 9/11 دا مسله چې د سره یو فائدہ وشي 15 کان ټول خلک پیژني صحیح زما دا مقصد نه کیږي کار خو شو خو بهر تقدیر د هغه پس منظر کې د خلکو تجسس پیدا شو چې اخر د اسلام د څه شي نو ولته چې راشي او زه بیا د خپل ادارې چکر ورکوم نو زه ورته ذکر وکم وامدا مزنین this is totally reserved for our sisters they are sitting here upon our head we are sitting on the ground they are in the upper story نو بیا ورته زه وامدا پروپاګاندا کله ما ته کوي په خپل ماحول کې چې مسلمانان یا اسلام خذل اهمیت نه ور کوي زه ورته وګوره موږ له سوره اهمیت ور کړې زمونږ په پاسه غوښتي ناشتي ایوه ما ته ناشتي موږ لاندې په دې ګراوند ناشو او بیا ورته بل خبر وکړ ورته ذکر وکړ ما شریعت اسلامي کې د خزه په کار کولو پابندي نشته خو په دې ذمہ داری د کار کول نشته شریعت کې په خزه باندې د کار کولو ذمہ داری نشته کدا مور ده د رضوی ذمہ داری ده کدا خور ده ضرور ذمہ داری ده کدا لور ده او کدا خزه ده اخو دهی ده اخو څنګه په مغرب کې البته وای څنګه سړی د کار راشي 2 هفته پسای چک ورکړي د تنخواه چک بایدیکلی ورکړي 2 هفته نو دا ډیټ چې هغه خزه ته معلومي چې خاون څنګه راځي ویری چک بلکې هغه غریب دی یاري چې د موټر نه راکوټیږي جیب نه راځي نو وایي هغه غریب بیا ته پیسې غواړي ځکه ته هم سپیډر دی دا غي تسلط دی دا غي ډومین دی هغه مسلط دی بهر تو دیر ما ورته ذکر وکم شریعت اسلامي کې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وصلى الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما للرجال نصيب مما اكتسبوا دا اکتساب فطری دی چې دله خدای کوم اهلیت ورکړي دي وللنساء نصيب مکتسبنا دا اکتساب فطری دی واسال الله من فضله او ما اکتساب عملی چې دله پارم جایز د کار کول خزه پارم جایز د کار کول خدای غیر ریسپانسیبিলিټي او ذمہ داری نشته او ما دیمه خبره کار کوي او پیسې ګټي نو بیا په هغه د ذمہ داری سره خاون کور کې لګي یا به د پلار کور کې لګي میزان لدی بانک کې کیږي نو غجر کوي هغه پکې وخاندي وای کین یو فایند اس وان تو موږ له داسې خاون پیدا کول شي او lot of them they are available بلکې خاون دالي نو الله تعالی فرمایي چې واتقوا الله لعلکم تفلحون. عزیزانو تاسو نور ډیر وخت نه ضایع کوم مولانا صاحب ډکه دامت برکاتهم هغه تشریف اوري وکړه ان شاء الله هغه به تاسو خدمت کې عرض کوي او ذکر وکړي الله تعالی تاسو ډیر لوی خیر درکړي بس دا زما خبره ما خالص د سره په درد وکړي او خالص د الله د پاره وکړي الله تعالی دې خپل رضا ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسلا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم
یو حدیث کې و فرمایل اوصیکم بالشبان خیرا فإنهم أرق أفئدة وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا. وې تاسو ته وصیت کوم د ځوانانو باب کې د خیر. لفظ خیر په عربي لغت کې او داسې کمپریهنسیو او انکلوسیو اصطلاح ده چې دا د دنیا هر نیکایله شامله ده. معنی دا ده چې دا لیمټس او حدود نه لري چې نوجوانانو د پاره د څومره خیر سوچ وکړي. To the best of your ability, talent and capability, as much as you can do. چې څومره کول شي. هر مشر په دې باندې مکلف دی. هر پوهان په دې مکلف دی. هر استاد په دې مکلف دی چې دې به د خپل قابلیت په اساس د نوجوان د خیر خبره د هغه ذهن کې ورچي. او بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم کلمون چې کوم ذکر کړه اوصیکم مبدا د وصیت او وصیت شرعا واجب العمل وایلیشن حرامي بلکې دا میجر سن دی. لوی ګناه ده چې چا وصیت کې چینج راوسته او عمل نه وکړ. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون. او الله فرمایي ومن يكتمها فانه آثم قلبه. چا که د وصیت خبره اګنور کړه کنسیل او هاید کړه پټ کړه الله تعالی فرمایي دا د زړه ګناهګار دی. د ګناه تعلق عموماً ارګنز سره وي اعضاء سره وي. خدای یو داسې ګناه ده فانه آثم قلبه. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره د وصیت وکړه دا واجب العمل ده. نو تر څومره پورې خبره چې زما په ذهن کې راځي زه بیا باوند نیم چې خبره د خپل نوجوانانو لونو وړاندې کېدم. او قران کریم کې الله تعالی د یو څو نوجوانانو تذکرہ کوي بلکې ټول صورت مسما کړه او موسوم کړه د هغه نوجوانانو په واقعیا ده. سورۃ الکهف دی کهف عربي کې ورته کهف وای تاسو موږ دې کې ورته کهف وای. دی وجوي چې د عربي ام الالسنه ده دا د جبه مور ده. نور جبه الفاظ دین اغستې دي اوس انګريزي ته اغستې ده کهف او دا کهف ده. نو سورۃ الکهف الله تعالی فرمای انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بس دغه یو آیت کې مکمل پیغام د نوجوانانو لپاره چې الله تعالی فرمایي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دا خلق تانه تپوس کوي او پیغمبره صلی الله علیه وسلم او تم کني دا خیال کې چې اصحاب کهف او رقیم دا دواړه یو دي که جدا جدا دي؟ دا دواړه یو دي. تحقیقی مذهب دا دی اصحاب کهف غرواله خلق، اصحاب الرقیم رقیم وقیل هو اسم کلبهم چې دا دوی د سپینو مرقیم. خو زما د تحقیق پیش نظر بلکې د مشاهده پیش نظر په کوم غر کې چې دا غار دی هغه غر ته وایي جبل الرقیم. زور تلاړم د غزای مې وکړه اصحاب کهف قبور مې وکتل. بهر تقدیر الله تعالی فرمایي چې انهم فتیه آمنوا بربهم. دا ځوانانو دا جمله دا هغه جمله چې د بټون بدله دې ته بوالیوم تیزه انهم فتیه دا ځوانانو صحیح. اوس دا ټون چې په دې انداز بدل کې دا په پرفیکشن دلالت کوي چې دا د ځوانۍ او د مړانې د هغې مجسمې وي. دا د ځوانۍ او د مړانې د هغې پیکرو. انهم فتیه دا ځوانانو آمنوا بربهم دای په خپل پروردگار باندې عقیده ساتلې و. وزدناهم هدى او د چا چې عقیده دا مضبوطه او سترانګ وي الله تعالی ګایډنس کې د لپاره انکریمنٹ لګي. وزدناهم هدى او فرمایي الله تعالی وربطنا على قلوبهم. لټل معنی خدا دا چې ما دوی په زړه باندې تړل کړیو
وربطنا مونږ تړل کړیو علی قلوبهم پزړو د دوی دا لیټرل معنا ده ټیکنیکل معنا یې دا ده چې موږ د دوی زړه ته استحکام او سټیبلیټي ورکړې و او دا سټیبلیټي چې د هر شی فیس کولو ته تیارو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند در دې شی مصداق وربطنا علی قلوبهم او الله تعالی فرمایي چې دا تړل ما د دوی په زړونو په دې انداز کړیو چې دوی د خپل زمانه د حکمران وړاندې ودرېدل اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض دا کلمه د رب دا د باندې ټول عمر دنیا کې جګړې شوې دي دا کلمه د رب دا د باندې ټول عمر دنیا کې مخالفین خون خرابه کړی دا د ربوبیت معترفین هغه باندې د ژوند میدان را تنګ کړی دی قران کریم کې الله تعالی فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله الله تعالی فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او داغه صحابه د مکینه چې وستل شو د have been turned out by force د دوی استبل جرم نو الا ان يقولوا ربنا الله بل د دوی واحد جرم داو چې دوی به موږ د بل چا ربوبیت نه منو زمونږ رب الله دی نو په دې یو کلمه باندې به سوچو کو لفظ رب ما اوسم یو ځای ذکر کو چې دا کلمه د رب دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حدیث پیش نظر د الله تعالی په هغه 99 نیمز کې کوالټیز یا اټریبیوټس کې شامل نه ده د کومه متعلق چې پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا دا یاد کړو جنت ته وځي نو ما مرګو ته د یادولو معنا ادا نه ده چې هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخره ما د یادولو معنا ادا ده چې دې پرتاوي په خپل ژوند باندې ورواچو د دې ریفلیکشن په خپل ژوند باندې ورواچو د دې انعکاس په خپل عملی ژوند کې پیدا کړ د الله تعالی یو کوالټي یا اټریبیوټ دی رحیم او رحمان اوس یو خو مسلمان بسی چې دغه د رحم ماده پرتی د الله تعالی بل کوالټي نیم دی ستار یو خو مسلمان بسی چې دغه د ستر او د پرده پوشای ماده پرتی د الله تعالی یو بل نوم دی کریم یو خو مسلمان بداوی چې دغه د کرم او د جود او سخا ماده پرتی د الله تعالی یو بل نوم دی قهار نو یو خو مسلمان بداوی چې د بغیرتای په خبره باندې د غوسه ور دي او د په قهر کیږي اوس دغه انعکاس او دغه پرتو چې کوم مسلمان باندې پروتي لازمی خبره ده يدخل الجنه د به جنت ته داخليږي خو عزیزانو په دغه 99 نمونو کې لفظ رب نشته حالانکه اهمیت دوره ده چې کله عالم ارواح کې موږ ټول انسانان د روحونو شکل کیو لا تروسه مو دا فزیکل سټرکچر نو دا باډي سټرکچر او سټیچور مو نو بلکې د روح شکل کې موجود حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ان الارواح جنود مجنده چې دا روحونه دا د اسمانونو د باندې یو عالم دی حضرت القدس وی ورته حدیث کې ارشاد صاحب رحمت الله علیه یو مفصل بحث کړی دی دغه حضرت القدس یا تاسو په انګریزي اصطلاح کې انکلیو یا انکلوژر اف سینکټیټی هغه کې دا ټول ارواح پراته د ټول انسانانو او دا ارواح دا ټول الله تعالی په یو وخت پیدا کړل زه د خپل پلان نه 25 کال وروسته پیدا شوم د دنیا کې باډلی سوره پورې چې زما د روح تعلق دی زما روح او زما د پلار روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او زما د نیکه روح دا په یو وخت پیدا دي زما روح او د حضرت آدم روح دا په یو وخت پیدا دي د روح په اعتبار باندې انسانانو کې مشر کشر نشته دا خو باډلی چې د دنیا ته څنګه راغلي دي دا پلار دی دا زوی دی دا نوسه دی دا مشر دی دا کشر دی دا نو لسمه صدای کې دا یو په شلمه صدای کې دی بل به یو اجتماع کی بل به دو اجتماع کی الی اخره بهر تقدیر حضرت القدس یا انکلیو یا انکلوژر اف سینکټیټی دا ټول ارواح الله تعالی الته په یو وخت باندې پیدا کړل نو بیا دوی ته الله تعالی یو خطاب وک قران کریم دا غي ذکر کوي وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى چې ما تاسو د پاره یو دنیا جوړه کړې ده اسمانونه دي پکې زمکه پکې دي غرونه پکې دي ځنګلې دي پکې بوټي دي ونې دي دریابونه دي سمندرونه دي heavens and heavenly bodies دي استوري دي سپوږمۍ ده نور پکې دي د دنیا شیونه دي
او دا ټول می تا لپاره پیدا کړی دي خو ته می په عقل باندې منور کړي د عقل الیمنٹ می تا کې لګولې دي یا د عقل چپ می تا کې لګولې دي نو ته او انسان یو جانب ته دغه ټول به ایکسپلایټ کې د خپل فائدې او استفادې لپاره خو بل جانب ته زما د ربوبیت عملی اقرار بکې زبانی نه عملی اقرار بکې زما د ربوبیت الست بربکم تب ما رب منی قالوا بلا نو مونږ ټول ویجی او ته زمونږ رب ما وې تاسو وې د میډیکل کالج ټول سټوډنټانو وې پروفیسورانو صاحبانو وې د یونیورسيټي ټول سټوډنټانو وې پروفیسورانو صاحبانو وې علماء هم وې دغه شاګردانو وې مسلمانانو هم دا خبره وکړه کافرانو هم وکړه ما او تاسو منله جنرال پرویز مشرف صاحب هم منله شوکت عزیز هم منله او زمونږ پریزیډنټ جارج بوش سپریم کمانډر هغه هم منله ډیک چین هم منله او زمونږ حالته یو وزیر خارجه ده کونډلیزا رئیس هغه هم منله چې او تب زمونږ رب یې قالوا بلا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دغه وعده د یاد دهانه لپاره الله تعالی 1,40,000 کم وبېش انبیا او رسولان دا راولېګل دغه صرف دغه یو ډیوټي و چې ما او تا ته یاد کی چې مرګریا تا ګور الله تعالی سره یو اګریمنت یا اکارډ هغه دی ور سره کاونټر ساين کړی دی یو طرف ته په اونلی ټو میک یو انډرسټاند حالانکه سیګنیچر مسله نه ده خو تا به همي معاهده کړی دا الله تعالی سره او تاسو ته پته ده چې کله دوه فریقه یو کاغذ باندې دستخط وکي نو بیا دا دواړو لپاره بایندینګ وي که کم یو ته هم تختی نو بل کوټ ته بوزي بل عدالت ته بوزي او چې دا دستخط دم داسې کسر کړی چې کوټ اپ خپل پریزایډ کړي نو بیا نتیجه خو تاسو معلومه ده نه ها ته تر در لېږي چې بیا خو تن خطه پکې ځکه چا سره د کاونټر ساين کړی دا اپ خپل د کوټ پریزایډینګ افسر هم دی یا د کوټ پریزایډینګ جج هم دی ناغه په خپل د خبر گواهم دی مدعی هم دی منصف هم دی what will be the ultimate result you are gone نو محترم ورونو او طالب علمان ورونو زما طالب علمان ډیر خوښ دي د پیغمبر پاک هم ډیر خوښو صلی الله علیه وسلم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې کله طالب علمان برالل ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ولا پاسه د اغل ته استقبال تلاړو او ورته به مرحمت باوصیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باقي مونږ ته پیغمبر وصیت کړل په خیر راغلی السلام علیکم نازیزانو تاسو د مستقبل معماران دي تاسو د مستقبل قائدین دي تاسو د مستقبل رهبران دي تاسو د مستقبل راهنمایان دي پیغمبر علیه السلام زکه فرمایل چې اوصیکم بالشبان خیره زه تاسو ته حکم کوم وصیت در کوم چې د نوجوانانو د طالب علمانو دا غي خیر اوسوچي فانهم ارق وفدا د دې قلب او دماغ کې فرټیلیټی دی اوس یو سړی چې د سلوخت نه واوړي بیا خو هغه ځین نشي بدلوله دا کوم خوې چې ډیولپ شوی او اسټابلیش شوی هغه اسټابلیش خوې بیا بدلیږي نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه کله یو غره متعلق مو اوریدل چې د خپل ځان سرکاو شوی دی لکه مانسیرا او بالاکوټ او بټګرام کې او کوم ځای په مظفر آباد کې غرونه د خپل ځای نه خوځیدل مشاهده ده حضور اسلام وي تصدیق وکړي چې غر د خپل ځای سرکاوي دي سي خو کدا دی اوریدل چې د فلاني سړي خوې بدل شوی دی حضور اسلام فرمایي نیچر بدلیږي نه فطرت بدلیږي نه اوس ځانو دغه فطرت کې صرف تسوین کول شي بروایي کول شي اوس په دغه ځمکه کې چې کله دی کې فرټیلیټي وي او خطه خم دې پکې ولګو نو فصل به ته خملاو شي او که خراب ته خم دې ولګو نو ګنده شی به ته ملاو شي نو محترم ورونو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایل فانهم ارق افئده د دې زونه دا د سافت نرم فرټایلز مکه پشان دي وان الله بعثني بشيرا ونذيرا خدای زه بشیر او نذیر را لګرم د بشارت او انذار د تخم د ځوانانو په قلب او دماغ کې اولګوا یو ځوان چې صالح شي دا یو جنریشن صالح یو ځوان چې د هغه اصلاح شي دا یو جنریشن صالح کو بیا خصوصا چې د تاسو غونې تعلیم یافته او تربیه یافته نیکان او صالحین نوجوانانی تاسو سره خو دنیا کې انقلاب راځي دنیا کې بدلون راځي دنیا کې مکمل چینج راځي بهر تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې اوس په عالم ارواح کې مونږ الله تعالی سره ومن التزمونږ ربي پیغمبران ټول را علیهم الصلوات والتسلیمات هغه د ربوبیت وعده دای مونږ ته ریمایند کړه دا غي تذکیر وکړه
داغي یاد دهانی وکړه او دغه سبق الله قران کې هم بار بار مونږ ته راو خود را په یاد کراته لومبنه وحی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراتله التبیا یو وار الله تعالی دغه لفظ رب انتخاب وکړ چې دا په دې 99 نمونه کې شامل نه دی وی فرمایل اقرا بسم ربک اقرا بسم ربک او الله تعالی چې دا قران کلمو شروع کوړم بنې صورت چې مجموعي طور سره پیغمبر علیه السلام باندې لومبنه نازل شوه دي دین وړاندې آیاتونه سوره العلق او آیاتونه سوره المدثر نازل دي لومبنه صورت چې کامل مکمل پیغمبر ته راغله سوره الفاتحه هغه شروع الله تعالی کړی دا الحمدلله رب العالمین او بیا ما او تا باندې لازم وکړه چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فاتحه الكتاب که چا په مانځ کې اونې ویلا د موز نه د شوی د نشوي دوه تعبیره مذهب د جمهور چې فرض د مسکړی دي او چې فرض کله موس کې مسشي نو بیا موز نه کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي واجب مسکړی دي او واجب چې کله مسشي نو یا خو بل د ساوي جبیره په لګي اخره کې او کدا جبیره دې اون لګوله نو ويعيدها ما دام الوقت چې سو پورې وخت باقی وي نو اعاده به کې دغه موز براګرځي نو محترم ورونو او طالب علمانو د قران کریم ابتدا الله تعالی د تذکیر د ربوبیت په اساس وکړه بیا سو واره په سلګونو واره الله تعالی غ رب ذکر کوي مختلفو پیرایو کې بلکې لومبنه حکم د بندګۍ چې په سوره البقره کې نو فرمایل چې ایها الناس اعبدوا ربکم بل ځای فرمایل یا ایها الناس اتقوا ربکم بل ځای فرمایل وانیبوا الی ربکم او عزیزانو دا قران کې د بار بار ذکر نه بعد چې کله قران ختمونه اخر کې بیا دا غي تذکیر وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بیا دا منسکو مونږه نو دا رب باندې بیا یادای الحمدلله رب العالمین رکوع تلار شوی سبحان ربی العظیم رکوع نه راوچ شو ربنا ولک الحمد سجدی تلار شو سبحان ربی الاعلى د مونږ اختتام ته ورسو فرمای رب اغفر لي ولوالدي یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اوس دومره ډیر را باندې یاد کړ چې الله تعالی پر نه کهو همه خبر نه ہوئی پر نه کهو همه خبر نه ہوئی چې سبا پروټیسټونه کې قبر کې چې سوال آؤٹ اف کورس راغله ده نو ځکه نکیر منکر دا په قبر کې راشي نو تاسو کوي موږ نړم باندې چې مر ربک اوس هغه دام حق لري چې ما ته وایي چې من الہک ما ته وایي چې من الہک اوس کداغه سوال وکړي چې من الہک he is asking about the same entity هم دغه ذات متعلق تاسو کوي من الہک صحیح په دغه الفاظو کې پښتنه وکړه تاسو وکړه نو بیا مسلمانان خصوصیت سره پاکستانیان او خصوصیت سره مونږ سټوډنټان مونږ د پروټیسټ عادت یو چې سوال آؤٹ اف کورس راغلی دی صحیح حالته مونږ پروټیسټ کوو چې دا فرښتې دا مونږ تاسو کوي آؤٹ اف کورس دا د اله لفظ کوم ته دومره ډیر نه پړاو شوی د مونږ تاسو کوي د اله نو الله تعالی وغه به تاسو په دغه کلمه کوي چې دا کوم د عالم ارواح نه را روانه چې مر ربک عزیزانو اوس دغه خبره او دغه کلمه او دغه لفظ دا دومره زوردار لفظ دی چې جګړه رسول پیغمبرانو سره بس په دې کلمه روانه و په دې ربوبیت ور سره روانه و چې نه مونږ دغه الله رب نه منو الله رب نه منو ځکه دا غي بلا ډیر ارباب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب الله تعالی فرمایي چې پیغمبر باندې مشرکانو یو اعتراض دا وکړه چې دا پیغمبر معاذ الله ناپوهه سړی دی زمو خو بلا ډیر خدایان دي د هر کار لپاره جدا جدا خدای په لکونو خدایانو وی دغه لکونو خدایانو کې مونږ به سهارې ناسو بلا ډیر کارونه مولا معطل دي سسپندډ دي یا نه دي شوی چې دی ورته دا دومره په لکونو خدایانو کارونه نشي پوره کوله دا محمد رسول الله چې یو خدای ټول کار کوي دا خبره زمونږ ذهن کې نه راځي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب دا خو یو ډیره یونیک ټایپ خبره سټرینج عجاب په معنا ده سټرینج چې دا ډیر اجنبي تصور دی چې د مونږ ترا کوي دی وای د ټول مخلوق ټول مشکل کشایي او کارسازي یو الله کول شي دا خبره دا ذهن کې راځي نه ان هذا لشيء عجاب او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی او حدیث قدسی دی امام مسلم نقل کړی لو ان اولکم واخرکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم حیکم میتکم رطبکم
يابسكم سألوا في ساعة واحدة وآتيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. الله تعالی فرمایي چې کستاسو وړاندینی او رستنی مړه او ژوندۍ نارینا او زنانا غچ او لوانده ټول په یو وخت باندې بلینز پیپل یا زیلینز پیپل دا ټول په یو وخت باندې خپل ټول مقاصد د الله نه وغواړي او الله تعالی دې ټول ته په دغه یو سکند کې دا ټول ضرورت او د هغوی مسؤلیت ورپوروم کی. الله تعالی فرمای ما نقص ذلک فی ملک الله شیئا. د خدای بادشاہي کې دومره ذره بر کمه ناراضي. خو د مشرکین مکه دا غوی په ذهن کې دا خبره نه راتلا. غوی اعتراض وکړه جعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب. دی وی یو خدای دا ټول کارونه کوي. د خوراکم ور کوي، د اسقاکم ور کوي، د مور خېټه کې هم بچی له خوراک ور کوي، د پکانې کې چنجي له خوراک ور کوي، د پوبو کې میانو له خوراک ور کوي، د زمونږ ټول ضرورت پوره کوي. دا یو ډېر سټرینج خبره دا وې ذهن کې راځي نه ان هذا لشیء عجاب. نو محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس دغه د ربوبیت تصور په دې باندې پیغمبران سره جګړه روانه و. ځکه لفظ رب د دې مختلف مفاهیم او معانی چې علماء کرام ذکر کوي. رب تربیت کننده ته وایي، رب پرووایډر ته وایي، رب سسټینر ته وایي، رب لارډ ته وایي، رب لاګیور ته وایي، رب مالک او اونر ته وایي. نو عزیزانو په دې خبره دا وی پیغمبرانو سره جګړه و چې نه داسې نه ده. دا ایجنسۍ مختلفو ځایونو کې تقسیم دي. چا سره یو ډیپو دی، چا سره بل ډیپو دی، یو معبود سره یو کار دی، بل معبود سره بل کار دی، یو بچی ور کوي، بل بیماری ښه کوي، دریم سړی له واده کوي، څلورم امتحان کې پاس کوي. صحیح. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې نه دا ټول کارونه یو خدای کوي. بس دا خبره د ابو زید کې دلاتله جګړه هم دغه روانه و. او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کمپرومایز ته تیار نشه، د قاضیانو کمپرومایز په اصولي موقف باندې سړی اله کوي چې د کې دوه کمزوري وي. یو دا چې د مفاد وغستې، نو د مفاد لپاره سړی بیا کمپرومایز کوي. او دویم دا چې د مرګ نه یریږي، نو د ځان د بچکولو لپاره د کمپرومایز کوي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم علیه الصلوات والتسلیمات هغه کې دا ډوړه کمزوري وینا. نو خدای هغه د مفاد سره مسئله هغه مفاد لپاره ته غوډو کوي نه. نمبر اول. او دویم د مرګ نه یریږي نه. دا څنګه واقع د حنین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12000 صحابه دي، 12000 آرمی. د هغه وخت د پاپولیشن په اساس دا ډیره غټه آرمی و. ځکه دنیا دوره ډیره آباد نه و لکه اوس چې موږ څومره آباد کړی ده. او خصوصا پاکستانیانو خدای سنت تکار ویل دي. صحیح. زمونږ یو مرګنی چاته پوسوکو وی تا واده کړی دی، هغه ورته یو ما کړی دی. وی کار سکه وی دغه کار، وی نه نور، وی نور هم دغه کار. عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې هغه وخت دا دنیا دومره تک پاپولیټډ نه و، ډېر لږ انسانان اوسېدل. نو 12000 آرمی دا هغه دور کې داسې و لکه په موجوده دور کې چې 2 میلیونه آرمی وي در سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12000 آرمی و. مقابله کې مشرکینو صرف 4000 آرمی جمع کړي و. او چې کله دوی میدان حنین ته راغلل نو صحابه یو بل ته ذکر وکړو. وی غزوه بدر کې چې موږ 300 د 1000 نه زیاتو والله منډه ور کړې. سمو کړی منډه مو ور کړې وي. نن خو به دوی ته تیخت لار نه معلومه. الله تعالی ته خبره خوښه نشوه چې یو د اسباب دنیا کې د اسباب په اساس باندې تریاره دا د عقل تقاضا ده. طبيعي او فزیکل ورډ کې چې اوسېږي لګیا به فزیکل ورډ باندې به سوچ کې، فزیکس باندې به سوچ کې، طبيعيات باندې به سوچ کې، پلانینګ به جوړې. خو په حیثیت د مسلمان عقیده و د الله باندې. یو خبره تاسو ته کوم، تاسو ټول امین ساينټیفیک خلک او پوهیږي زمانه ډیر زیات څه یو ابنا طالب علم د ادارې. عزیزانو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. یو قوي او طاقتور مؤمن دا د الله په نظر کې بهتروم دی، خدای ته خوښوم دی د کمزوري مؤمن مقابله کې. اوس قوت او کمزوري، ضعف او قوت د څه په اساس؟ په عقیده کې، په عمل کې، په اخلاقیات کې، په علومو کې، په ساينس کې، ټیکنالوژي کې، طبيعياتو کې، فزیکس کې، د ژوند په هر میدان کې د دغه میدان قوي مسلمان دغه میدان د کمزوري مسلمان په مقابله کې د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر